أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم نن منګه د خپل کلاس باقاعده آغاز کو د تجوید د کلاس آغاز کو موږ تاسو ته ویل کو فیسبوک په لاین باندې چې موږ به ان شاء الله د تجوید کلاس وکړو الله تعالی په توفیق سره موږ خپل کلاس باقاعده آغاز کو الله تعالی موږ دعا ده چې موږ ته د وینا سره د عمل او تاسو ته اورېدو سره د عمل توفیق نصیب کړي چې موږ کوم خبرې باره کې آغاز کو هغه د الله تعالی د پاک کلام تجوید زده کول دي تجوید دا بنیادی چیز دی او د الله تعالی د قرآن خدمت دی د دې وجې نه قرآن کې الله تعالی فرمایي دا ضروري دی ورتل القرآن ترتیلا خلقو تاسو قرآن په ترتیل سره ولولئ حضرت علي رضی الله تعالی عنہ دې وضاحت کوي چې ترتیل څه مطلب دی الترتیل هو تجوید الحروف ومعرفة الوقوف ترتیل داسې شی د قرآن د حروف تجوید کول تجوید څه ته وایي د قرآن ښایسته الفاظ ادا کول په بهترین انداز باندې د قرآن الفاظ ادا کول دې ته تجوید ویل کېږي ومعرفة الوقوف او دا شان کې د قرآن په کوم ځای کې ساه ختم شي سړی وقف کوي ودرېږي په یو ځای باندې دې ته وقف ویل وقفونه پېژندل تجوید په هغه ساده پښتو کې موږ ځان پرې کوم تجوید څه شي ته ویل کېږي د قرآن د الفاظو په هغه طریقه باندې تلاوت کول چې په کوم طریقه باندې پیغمبر علیه السلام نه نقل او بیا د هغې د الفاظو د هغه ځای نه ادا کول چې په کوم ځای نه ادا کېږي مطلب مخارج د هغې پېژندل او دویمه طریقه بیا څه شی ده په هغه طریقه باندې ادا کول په کوم حالت کې چې دا حروف ادا کول پکار دي په هغه حالت او د هغه صفاتو د هغه طریقې سره ادا کول دا مطلب ضروري او لازمي دي نو هغه حالت ته شی ویل کېږي نو صفات ورته ویل کېږي بیا په قرآن کې وقفونه کول په یو ځای کې ودرېدل ساه ختم شي نو دغه ورسره پېژندل دا ضروري دي د دې وجې نه ضروري دي چې په قرآن کې الله تعالی په حدیث کې پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمایي ان الله يحب ان يقرأ القرآن كما انزل الله تعالی مینه کوي دې خبرې چې قرآن څنګه نازل شوی او هغه شان کې هغه تلفظ وکړي شي د دې وجې نه موږ تاسو ضروري دي چې موږ د قرآن پاک تلفظ په صحیح انداز باندې وکړو که پس موږ قرآن پاک صحیح تلفظ په صحیح انداز باندې ونکړو د دې وجې نه بیا موږ ګناهګارېږو حدیث کې راځي رب قارئ القرآن والقرآن يلعن ډېر خلک داسې چې هغه قرآن وایي لیکن قرآن به الټه په هغوی باندې لعنت وایي هغه وجه دا چې د قرآن د تجوید په هغوی نه وي زده کړی د قرآن په تلفظ باندې به هغوی ځان نه وي پوه کړی او علما د قرآن څو حقونه ذکر کوي اولین حق چې کوم دی هغه د قرآن ایمان په قرآن باندې راوړل دي او دویم چې کوم دی د قرآن الفاظ زده کول دي موږ دا سرکار چې د قرآن الفاظ په صحیح انداز باندې زده کړو او کوشش وکړو چې خپل الفاظ هغه شان جوړ کړو انشاءالله موږ پر کلاسونو کې بار بار پریکټس کوو انشاءالله الله تعالی توفیق راکړي موږ په کوم طریقه باندې ادا کوو دې سره د خپل الفاظو د ادا کوشش وکړي نو انشاءالله الله تعالی موږ توفیق راکړي دا موږ زده کړو دا دونه ګرانه خبره نه ده د تجوید بیا څه تفصیلي مسایل دي څه اجمالي مسایل دي نو تفصیلي مسایل زده کول د تجوید چې کوم دي هغه فرض کفایي دي هغه لازمي دي چې په علاقه کې فرض کړه لږ خلکو چې ځان کېږي کوم دا علاقه د ګناه نه بچ او ګناهګار نه ده او لیکن کوم چې اجمالي مسایل نو به هیڅ مسلمان هغه هر انسان له زده کول پکار دی د دې وجې چې په قرآن کې حجمیت داخل نشي په قرآن کې زمونږ ساده پښتو داخل نشي او په قرآن کې عربیت باقي پاتې شي ځکه چې قرآن کې الله تعالی فرمایي بلسان عربي مبین دا قرآن په صفه او فصیح عربي ژبه کې نازل کړی دی د دې وجې چې کوم د تاسو دا په فصیح په صفه عربي ژبه کې وایي نو قرآن بیا د دوه خبرو مجموعه ده اصل کې د قرآن د دوه خبرو د اسم او د معنا د نظم او د معنا مطلب د الفاظو او د معنی د دوه مجموعه څنګه چې معنا موږ ته زده کول پکار دي د قشن کې دي الفاظ موږ ته زده کول پکار دي الفاظ باندې د الفاظ خپل پیدا راغلي د الفاظ پیدا نه وي نو بیا به موږ ته دونه تکلیف اسو ورته دونه تجوید ورې زده کول دا کو هغه کو پر دې خپل پیدا شته او پیدا د حدیث نه معلومیږي چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمایي چې څوک د قرآن الفاظ وایي نو په یو حرف باندې ورته لس نیکۍ میلاویږي نو دا لس نیکۍ به هله موږ ته پوره میلاویږي چې په صحیح طریقه باندې ادا کړی شي چې په صحیح طریقه باندې موږ نه ادا کړي بیا به د لس نیکو موږ مستحیل نه جوړېږو بیا زموږ په سبق کې کمې راځي نو موږ قرآن د دې لپاره وایو چې زموږ الفاظ زموږ په سبق پوره میلاو شي نو چې سبق کې زموږ کمې راځي دا زموږ لپاره تاوان خبره ده د دې وجې نه موږ تاسو ته ضروري دي چې موږ د قرآن الفاظ په صحیح طریقې سره ادا کړو او هغې لپاره چې کوم دی زموږ سره تجوید زده کول دا ضروري دي اوس تجوید په بحث موږ د بس شي باندې کړو پرې بورډ باندې ما لیکلي دي تاسو وینئ دا حروف تهجی باندې وناسي حروف تهجی شری د الف نو هغه تریاق چې کوم 29 حروف دي دوی د حروف تهجی دي دا الف او حمزه به موږ کړو نو پاتې شو موږ سره دوه ګروپس یو دوه حرفي ګروپس ته یو تین حرفي ګروپس ته دوه حرفي ګروپس کې کوم نه مثلا هغه حروف چې هغه دوه حروف د یو ځای کې دونه جوړیږي نو هغه ته دوه حرفي ویل کېږي دا 12 حروف دي او تین حرفي حرف چې کوم نه مثلا درې حروف د یو ځای کې دونه جوړیږي لکه مثال په توګه ما با الباري کله نو
با جوړیږي د با او د الف د یو ځای کېدو نه. دلته ما جیم لیکلی نو جیم جوړیږي د جیم یا او د میم د یو ځای کېدو نه. په با کې موږ د یو الف په مقدار باندې مد کوو او په جیم کې چې کوم موږ د الف د مقدار نه زیات مد کوو. مطلب په دې کې چې د مد مقدار سیوا دی. په دې وجه کې تاسو لیدلی اکثر په فایلونو په دې باندې پاسه مد نشان ذکر لیکل شوی. د دې مقصد دا چې په دې باندې مد کول پکار دی. دا دو حرفي او دا تین حرفي حروف دي. په دې کې دا څه فوقاني څه تحتاني. نو فوقاني حروف هغه چې هغې ته پاسه ټکي شوي او تحتاني هغه چې هغې ته لاندې نقطه شوي نو بیا تحتاني ویل کېږي. نو موږ به خپل کلاس آغاز انشاءالله باقاعده مزید په وړاندې جاري ساتو. تر دې مخکې چې موږ کلاس مخ په وړاندې بوځو زه د نن کلاس اختتام په دې خبره باندې کوم چې موږ اعوذ بالله او بسم الله مشروع کوو. نو اعوذ بالله بسم الله اکثر خلک غلط وایي. لکه دې خبره باندې ته سوچ پکار ده اعوذ بالله بسم الله ضرور بیا موږ خپل ځان سره سوچ وکړو چې موږ څونه کمی دی. نو خپل کمی دی کول لپاره چې موږ پکار چې قاری صاحب فاعل شو د عالم فاعل شو د پوهه سړي فاعل شو دا موږ ځان کړو. لکه موږ اعوذ بالله وایو نو اعوذ بالله موږ اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. نو موږ کله موږ ټیپ ویلا خو فرض کړه دا ما ته وایي یا بل فائدہ وایي نو دا غلطه ده. دا به څنګه وایو دا به اعوذ بالله نه وایي دا و پېښونه دا عین و پېښونه دي. نو دا به اعو وایي ذال به وایي زال به نه وایي اعوذ بالله. خلک وایي من الشیطان الرجیم. شیطان غلط دی. شیطان موږ په پښتو کې وایو په عربي کې دا نه ویل کېږي. دا به شیطان وایي شیطان نی رجیم فرق کوي. نی رجیم نه ده رجیم دی. دا به څنګه بسم الله خبره بسم الله خلک بسم الله بسم الله الرحمن الرحیم دا غلط دی. بسم الله الرحمن اولی به هوا درانه صبح ح بعد کو ها بنوي الرحمن الرحیم 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 بسم الله الرحمن الرحیم. اعوذ بالله بسم الله مشهور ما سره وکړه اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. اعوذ بنوال ګورک اعوذ مول بیا غلط اعوذ عین او پیش اعوذ بالله ذال ذال بعد کومه ته وګورئ ذال بعد کو ذال بنا نو ذال بعد کو ذال اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. راب نو کراری ګورم بیا مرته نو بس طول وای اعوذ بالله واستول وای اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بس بسم الله مشروع بسم الله الرحمن الرحیم بسم الله الرحمن الرحیم بسم الله الرحمن الرحیم. هذا وبالله عز وجل التوفيق. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين برحمتك يا ارحم الراحمين.